یا اولادی دنیا دا ټول رښتیا ولیان راجمع کړه، دروغ ولیان نه، رښتیا. د یو صحابي دی نقطې نه برابر هغه اولیاء ټول موجود او د اولیاء سردار جناب محمد رسول الله او ګرځي او هار پیدا کی او هار د اوخ خېټه لاندې کله اوخ پاسو هار لوی ولی الله عائشہ هغه اوخ ته ګډه وایي او لوی ولی الله په باندې سره کې جناب رسول الله ټول اولیاء الله د موجود صحابه کرام یو ته پته نه وجدا څنګه کې پروت دی چې پاسه دا هر کله دې واضح دلیل بل ته تسوی ابو بخاری حدیث دیږي ويقيمون الصلاه او امشوا دري منزله منذ دري اقام يقيم اقامه باب افعال ومانا د ادرول باندې نو متکیانا کسان دي چې مونږ ادري نسیونه ویلې متکیانا کله چې مونږ کوي دا مونږ یې کوو نه مونږ ادري د مونږ د ادرول معنا چې جامع پاتې او دس په ښه طریقه مونږ په جماعت کې مونږ با جماعت مونږ د خضوع او د خشوع سره د مونږ فرایض او واجبات او سنن او مستحبات ټول په ځای کول قوم او جلسه بالکل صحیح کول دا اقامت الصلاة همدا خبره ده د صحابو باره کې تاسو تمہارا عبدالله بن مسعود حدیث لو ویلې چې اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه الله دا صحابه د پیغمبر د مرګرتیا لپاره چون کړیو په خلکو چونول پیژنې او په موږ وګو کې وګی ځان له کار د لپاره یې خودل اوس په بازار نه خلک ته موږ په خپلې راځي ته چونول نو دا په خلکو کې الله د پیغمبر د مرګرتیا لپاره چون کړیو او چون کړیو او ولی اقامت دینی د دین د قائمولو لپاره عدالت یو اوس په بلوچستان کې هلته چېرته لړم خوړلی دی برګ لړم نو هغه ګندل ته شیخ عبدالرحمن شاګرد مو نو اوس پرې دغه باندې پرې نټ باندې خو هر سړی مولا شو بس خبره کوه تا تپوس هم نه کوې ور راپرېږدې نو هغه اوس وایي چې دا د اقامت دین اسلام مولانا مودودي سازه کړې د ځان مال چې جولا سریا ته دې خبر نه عبدالله بن مسعود حدیث او سر معلوم نه لري چې اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دين دا اقامت دین دا مولانا مودودي کو ډېر لوی سړی که دا رښتیا د ځان اساس کړی او دا په حدیث کې راغلي د خدای شان دی چې د حق د سترګې د سړي بدل شي او د باطل پرستۍ ته روان شي نو خدای ته علم وواخلي نو دا یې خوار شي نو خدای ته علم وواخلي خبره مې دا کوله چې ویقیمون الصلاة معنا دا ده چې ادرۍ مانځل او صلات څه ته وایي نو صلات دا اصل کې څوک وایي چې دا د تحریک الصلوین نه دی یعنی گویا کې دا موزګزار چې پاسی را پاسی نو دا پناټیوم خوځي را خوځي کنه نو صلوین دې پناټو ته ویل کېږي نو تحریر دغه چې کوم دی تحریک الصلوین دا بیکاره معنا ښه معنا د صلات هغه چې قرآن په خپله الله فرمایي پیغمبر خدا ته وصل علیهم فإن الصلاة سکن خپل مرګرو ته دعا وکا ستا دعا دې لپاره اطمینان قلبي دی دغه صلات معنا صلات په معنا د دعا دی لغت دی او اصطلاح کې
دا یو عبادت دی ذو رکوع و سجود و قیام نور یو مخصوص عبادت دی الله نو متقیان نه پیژني نو همیشه مونږ قایموي چې مونږ نه کوي نو دا متقی نه سازېږي ښه وایي پنجاب کې را پیران نو جنډو داسې هغه ځای کې دغه پرته وه نلکې دله راویستي او غټ غټ برېتې پریښي او ګیرې خرې دي او دا پیر سي او دا مریدان یې ترېنه پاسي نو هغه مانځله لاړ شي او دی ناست یې طرف وړی نو ته ورته وایې چې هلکه ستاسو پیر خو مونځ نه کوي وایي چې دا کې مانځله مکي مندینې ته ځي مانځله مکي مندینې ته ځي دیکھئے خدا ترے کوڑے نو مدینے ته کوم ځای کې او چیلم سکی لګیا دی جنډو سکی لګیا دی خدای خلکو په سترګو باندې د شیطان چیتې کېنولي دي دا هم نه ویني چې دا زموږ څنګه دي مونځ نه کوي او پیر دی دا پیر دی که مزل دی ویقیمون الصلاة مونځ ودروي ومما رزقناهم ينفقون او دا معنا هم نه ده چې دلته تندی په سجدو باندې تور کړی خو په جیب کې لړمانانی د الله تعالی په لار کې د دین د نیکۍ په لارونو کې په لار کې یو پیسه نه دی نه متقي دې ته وایي چې به مونځ هم کوي ومما رزقناهم ينفقون بعضې د هغه مال نه چې موږ ورته ورکړی دی خرڅ کوي په لارو د خیر ګورئ ومما رزقناهم د هغې مال نه ما ترجمه وکړه بعضې د هغې مال ټول مال به هم نه ورکوي ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا قرآن مونږ بند کړي دي لاس به دونه کولاوی هم نه چې یو ساعت پس در سره بل بیا ایستی نو که داسې یو اعتماد یو سړي او سړی په ځان باندې اعتماد یې خو ځان له خبره ده خو بهرحال خرچه د بعضې مال نه به کوي او ټول مال به نه خرچوي او دا ځان له مستقله موضوع ده چې په روایتو د حدیث کې راغلې ده چې صحابه دا ویلي چې دا ټول مال ویل نه دغه را ویل نیم ویل نه نیم هم نه ویل ثلثین ویل نه والثلث والثلث خیر والثلث کثیر درېیمه حصه مال کې اجازت شته دی درېیمې نه زیاته نه شي لګولی خو مما رزقناهم بعضې د هغې مال نه چې موږ ورته ورکړی دی او معنا دا ده چې دا مال د چا خپل نه دی دا د الله هبه ده د الله له طرفه ورکړل نو ينفقون خرج کوي په لارو د خیر کې ما دا ټکې ځکه ویو په لارو د خیر کې چې د لارو د خیر ترجمه ته ځان له وسته چې څومره د نیکۍ لارې دي مدرسې سازوه جوماتونه سازوه فقراو مسکینانو له یې ورکوه کونډو یتیمانو په کار باندې راوله د دین د غلبې دپاره استعمالوه د مسلمانانو قیدیانو د خلاصولو دپاره دا ټولې لارې د خیر دي یوه ترجمه ورته کوئ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي بما پاک کتاب انزل إليك چې تا ته نازل دی دا مخاطب جناب رسول الله سره هغه ته کوم کتاب نازل دی دا زمونږ او ستاسو مخې ته چې پروت دی دا زمونږ او ستاسو مخې ته چې پروت دی دا کتاب او وما او په هغه ټولو کتابونو ایمان راوړي انزل من قبلک چې نازل شوی دی مخکې ستا نو متقي پیژني کامل مؤمن دا دی کامل مؤمن چې قرآن هم مني او تمام آسماني کتابونه مني او ما یې ته د منلو معنا کړې وه په دې معنا چې دا د خپلې زمانې لپاره هدایتنامې وي د خپلې زمانې لپاره کارآمد کتابونه وو د هغه زمانې پیغمبر به خلکو ته پیش کوو د خلکو اسلام د قرآن د راتلو نه وروسته ټول منسوخ شوي هغې تلاوت هم جایز نه دی د قرآن په موجودګۍ کې د تورات انجیل او زبور تلاوت جایز نه دی د بل کوم کجار یو چې هغه به کتاب یو هغه به د قرآن په مقابله کې پیش او
و بالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې هم د دوی یقین دی آخرت دا د دنیا په مقابله کې دنیا دا او په دنیا پسې رستو څه راځي نو چې په دنیا پسې کومه رستو ورځ راځي هغې ته یوم الاخره دا قیامت ځکه ورته آخره وایي آخره رستو ته وایي او دا د دنیا نه رستو او هم د تاکید دپاره ذکر بالاخره مقدم کو لو فاصله وجرا بل تقدیم محق او تاخير حصر او اختصار اخرت دوی منی په اخرت دوی یقین هغه علم توای یقین هغه علم توای خلک یقین کوي خو ترجمه به ورزي او کوي دا زر یقین ترجمه یقین څه یقین هغه علم توای چې د دلایلو په نتیجه کې تا شکوک او شبهات زائل شي او کوم علم حاصل شي اکه ته یقین څنګه لکه یقین هغه علم توای چې د دلایلو په ذریعہ باندې شک او شبهه ختم شي او دا کوم علم تا حاصل شو تیت علم توای دې وجه د الله علم ته یقین ځکه دا الله په علم کې الله ته شکوک او شبهات دوی په دلایل باندې معلوم زمو ستا علم یقین علم الیقین دیږي پاري چې یقین خبره بکیږي ما دې یقین دیږي نو هم بالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې دوی یقین دي او دا حسن دې لپاره وکړو آخرت دوی منی دا متقیانی دی فقط آخرت یهود دروغ وایی اگین تو دروغ منی نسوارا دروغ یقین منی او آریه دروغ یقین منی او مشرکانی منی ایمان فقط دک مومن کامل رو خلاصه دا شو اچ دا يؤمنون بالغيب يوصفت شو ويقيمون الصلاة الدريم شو ومما رزقناهم ينفقون الدريم شو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دا سلوم شو وبالآخرة هم يؤمنون بنزل صفتنا دا بنزل صفتنا دا متقيان دا متقي معنات غند روتا چه هدل للمتقين دا قرآن ہدایت دے دا مومنانو کاملو دا پار اس یو سڑے مومن کامل سا شاءاللہ وہ دنیا و آخرت کی سب اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون دا کسان موصوف په دې صفاتونو باندې علی هدن عبادی په هدایت باندې من ربهم د جانب د خپل پروردگار نا واولئک هم المفلحون او دا کسان موصوف په دې صفاتونو باندې هم دوی کامیاب دي نو دا اسم اشاره او اسماء الاشارات تاسو د غریمر کی کتابونو کې اوس په ذالکه کې مون خبره کوله چې ذالکه د بعید د پاره دی او ذالکه د متوسط د ذاکه د متوسط د پاره دی ها او هاذا د قریب دا خو ټول په مفردات جمع صدا اولای دا اولای چې کوم دین دای اولئک جمع خو قانون دا دی چې دلته اولئک کې اشاره ذوات ته نه اشخاص ته فقط نه بلکې اشخاص مع صفات ته
ځکه ترجمه ما څنګه وکړه اولئکا دا کسان موصوف په دې پنځو صفتونو باندې دا کسان موصوف په دې صفتونو علی هدى من ربهم په هدایت دی د جانب د خپل پروردګار نه او علی التفوق د پاره راځي سره پاره راځي تفوق د پاره فلان علی السطح فلان علی السطح دانه په چت باندې دی دا کسان په هدایت باندې دي دسی دي لکه سړی په خپل مرکب او سورلۍ باندې سوري په اس باندې سور دی سینې پې لګولی دی خپې په رکابونو کې ورکړي دي واګې په لاسونو کې نیولي دي او دا اوخو دا اس ته دنه په هېڅ قیمت کې نشي تللی داسې راکابو کړی دقسې به متقي په دې هدایت باندې داسې د پاسه سوري چې زندگی پر باید واګې د هدایت د په لاس کې او دی پر هدایت باندې سوري حتی چې الله ته ورسي وایي ګی پرې که نه دا مې د علا ترجمه وکړه چې علا برای تفوق واولئک او دا کسان دوی کامیاب چاته کامیاب همدقې ته وایي چې نیکۍ کوي او د ګناهونو نه ځان مکمل او فلاح کامیابی فی لامحی کی مانا شلولو سیری کولو دیو جنا عرب وی چه الحدید بالحدید ابلح دا اوسپنه په اوسپنه خشلی او نه په اوسپنه په اوسپنه خسری کیږي نو دم دا ګناهونه سری کړي دي او ځان یې ایستلی دی او په تقوا او پرهیزګارۍ کې چې کوم دی نو محفوظ شوي او فلاح اصل کې دا ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة دا کامیاب په دې باندې تاسو پوه شوئ نو اوس موږ مخکې ځو دا اسماني وحي دا طریقه ده چې کلم اسماني وحي راشي او هغه پیش شي نو خلک درې ډلې شي ځینې لبیک وایي ویې مني او ځینې خلک په ډاګه باندې انکار وکړي چې نه منم او ځینې خلک دا دی چې د خدای د حده پورې ومني او په ړه کې نه مني دی اول ته مؤمن وایي او دی دویم ته کافر وایي او دی دریم ته منافق چې کله قرآن راغی الف لام میم ذلک الکتاب نو خلک درې فریقه شو نو د مؤمن فریق بیان وشو پنځه صفتونه د هغې نمبر دو په ډاګه کافر اوس ذکر کوو ډاګه کافر په ډاګه کافر دی د هغه په دوو آیاتونو کې بیان دا په ډاګه او ښکاره کافر دونه خطرناک نه دی او دا کوم چې دا د لستوڼي مار را روان دی منافق دا ډېر خطرناک نو د بیان په 14 آیاتونو په 14 آیاتونو د مؤمن کامل بیان په 15 آیاتونو کې د کافر کامل بیان چې کوم دی نو دا په 2 آیاتونو کې وشو او د منافق دا د لستوڼي مار د بیان په 14 آیاتونو ځکه د ضرر د ښکاره کافر نه اسلام ته زیات دی د اسلام په جامه کې اسلام دی د علم په جامه کې علم ختم دا ډېر خطر ځکه قرآن ټول لوی تفسیر نو دا دویم فریق ذکر کوو ان الذین کفروا یقینا هغه کسانو چې کفر کړی دی
सवाउन अलैहिम बराबर द पुदी बांदी अंजरतहुम कयरे द्विलरा अम लम तुंजिरहुम कनयरे द्विलरा ला युमिनून ईमान नरावली वली ईमान नरावली खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिमा मोहर अले अल्लाह कुलूब भी बांदी वाला समअहिम औ गुनूद भी बांदी वाला अबसारिहिम गिशावतुना और पस्तर गुर दीवानी यो परदादा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम ज़बीद पर अज़ाब लोइदे लोई अज़ाब इन्नल लज़ीन कफरू मफ़ऊल ज़िक्र न माना दाशवा अगर कसान चिंकार कई द हर हक खबरना द हर हक कारना इनकार कई द हर हक ना काफिरे के माना द पटौलू काफिर ता काफिर ज़कोई दे द अल्लाह निअमतू न पटई अगी शुक्र ना दा द अल्लाह खुदाई और यवाले पटई ज़को ता काफिर ददी वजन जमींदार कौम काफिर हुई और शपे तौम काफिर हुई जमींदार पज़मक की तुखमुना पटई तो खुमुश इंडिया उदलता पे टेटर राकरी उदलता पे कोलबा राकरी और शपा बखपल लपेट के हर शे पटई चुष्पराशी दा खलकम पुटशी दा वनी पुटशी दा बूटी पुटशी दा आबादी पुटशी हर शे ये वजना पर अरबी की शपे तौम काफिर और जमींदार तौम काफिर खुदा का इस्तिलाही काफिर खुदा का दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रे तरफ रावड़े और बदाहतुल अक़ल सर मालूम दे और नी मनी दे नुज़ कवाई चे दाद कुफर खबर में सवाउन अलैहिम बराबर द पदवी बांधी दसिउने वेले च सवाउन अलैहिम बराबर द पता बांधी खबर त न वही बराबर द पदवी बांधी माना दादा कि तो पारिग नहीं कि तो बड़ी सुचो काफिर की दावत न वही तवदी तवाज़ और नसीहत बंदी न दीनों को बकलारे गिना आखिर वक्त पूरी बात नबी अलैहिस्सलाम ला अल्लाह ताला मायूसी वर्ते चिरदी मखसूस काफिरानो ईमान न बजान की मायूसी पैदा की ईमान सारा अबू जहल मुबारक से ख्याल तो इब्न अबी मुआयद पर हाथ आसिफ बिन वाइल मुबारक और दारेंगे द उबई इब्न खलब मुबारक द उमय्या बिन खलब मुबारक रस्ता सच्चा ईमान रही द मखसूस काफिरानो न मखसूस काफिरान मुराद दा मखसूस काफिरान की दी दा अल्लाह ताला द पानी न दिसी स्थिरी दी दा तो दोबारा नो पा था तबस्ता द दावत अजर बराबर मिलावी का पैदा न रसीनु दे बदकिस्मत काफिर को सवाउन अलैहिम यानी मुस्तवियन अलैहिम इंजारुका व अदम इंजारिक बराबर दे मुदीबा निस्ता यरौल न यरौ कते यरे और कने यरे दानी है असर बिन अंजर तक द इंजार न अंजर युनजिर इंजार इंजार सतवई अल इलाम मअ तफसील अल इलाम तब मेरा कलम नहीं मत क्या था तफसीली इंजार सतवई अल इलाम मअ तफसील खलक यरा बुरा खलकुल खबर वर कौल सरद यरा او چې کله په يرول پکې نه نو بیا غي ته اعلان الکه اعلان سره پاره نن اعلان کو سبا نن ما جګر به مسودي چې
تخویف پکې نه بیا هغې ته اعلان او چې تخویف پکې نو هغې ته انذار ځکه د انذار معنا ده الاعلان مع التخویف نو معنا دا شوه چې انذرتهم که ته یروي دوی لره ام وعظ او نصیحت ورته کوي ام لم تنذرهم او که نه یری دوی لره وعظ او نصیحت پرېږدي لا یؤمنون دی ایمان دا د مخصوصو کفارو په باره کې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې او ایمان ولې نه راوړي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم په غوږونو باندې ورته الله مهر لګولې او په غوږونو په زړه باندې ورته الله مهر لګولې او په غوږونو باندې ورته الله مهر سوال دا پیدا شو چې بھائی ختم پې الله ولګوي دا څو الفاظ دي په قرآن کې حافظان القرآن و قارئان الآسان دلته ختم الله على قلوبهم بل ذاك راضي بل طبع الله على قلوبهم بل ذاك راضي بل ران على قلوبهم رين تبع را ختم را دا دریوانه الفاظ په قرآن کې او په دریوانو باندې دا یو اعتراض چې مهر او طبع او رین په الله راوستو د څه ګناه د څه ګناه شو د کافر څه ګناه چې الله ولا په مهر وو والله په باندې طبع او چاپ وو او الله تعالی د په باندې زنګ راوستو نبی دې ګناګار پس دا یا علامه بیزاوی جواب چې دې معنا دا د الله تعالی دا طاقت کو د الله په وس کې دا خبره وه چې دا کافر د لاس نه رانیولې وې دا مشرک رانیولې وې او د دې کفر نه او د شرک نه راښکلې وې او راغلې دا زور د الله په دې چلېده الله راوننیو الله په زور راستون نه کو ځکه د الله د اختیاري ایمان الله ته مقبول د زور ایمان الله تعالی ته مقبول نه دی ایو کابلې وي چې په زور باندې موږ چې هغه موږ کوو چې سلام یې وکړو چې د زور موږ قبول وسه د زور موږ قبول وسه نو د زور ایمان الله نه غواړي بیا خو سړی وایي د زور ایمان جوړ د رضا او د رغبت او د مینې او د محبت ایمان الله غوره کوي نو الله دا وسو چې دای راستانه کړی دی کفر او شرک راستانه نه کړه د دې نه راستنولو نه کله په قرآن کې تعبیر په ختم سکیږي کله په تبع سکیږي او کله په رین سکیږي دیگه پرې خبره کنه دا یو جواب ډیر دی ځکه وایي چې ختم الله الله دې ټولو کې ټولو باندې مهر لګي په وګونو باندې ولا مهر ولا باندې مهر لګولې دې مهر لګولې دې تا لارې د هدایت باندې ورې حدیث کې راځي چې سړی یوه یوه ګناه کوي یوه نو په دې اړه باندې تور کوي بله کوي بل بله کوي بل بله کوي بل حتی داړې بالکل تک تور شي ولا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا بیا ورته نیکي نیکي نه ښکاري وجود خوانده و ناخوانده برابر شه وایي کې په دې باندې دا بالکل ارس ته بس دا اباحیه او نشي بیا شی جایز دي غلا در پار جایز دي رشوت در پار جایز دي ګناه در پار جایز دي دیني در پار جایز دي د خدای رسول مخالفت در پار به جایز دي ته اباحیان او د اباحیان ډیر وی غلبه راغلي په دنیا نو دا حالت توش نو دا انسان خپل باندې دي اوس
اوس که ته ووایې چې هلکه چېرته یو مسلمان سړی راونیسي ورشي او دا مړ مسلمان دا سینې سړی کلاو کې داړي وکړو نو دغه یو کافر لکه بطور مثال د اوباما رازړه سړی راوباسي نو دې باندې خو چې ټول دغه پروتي دي یهودیان اړونه ته ټول دې ګناهګاران مسلمانان اړونه به ټول اړونه به ټول سړي دا معنا نه ده د حدیثه چې ټول ټکي کېږي معنا دا ده چې د هر انسان د زړه ته د هدایت لارې دي دې چې وایي یو ګناه کوي هغه یوه لار بندېږي یو بله ګناه کوي بل لار بند شي بله ګناه وکړي دا بله بند شي بله وکړي بله بند شي بله وکړي بله بند شي چې څومره لارې د هدایت د انسان ته دي دا ټولې مسدودې شي بندې شي تعبیر تېره په حدیث کې په دې ټول ټکي باندې راغلی نو ټول ټکی نه کېږي دا بیا به وایي رسول الله وایي چې ټول ټکی کېږي دا ټول ټکي نه شي ځان پرې پوهه کړه چې د حدیث مطلب دا دی او علی سمعهم په غوږونو باندې والله الله مهر والی دی نو حق په دغه غوږونو نه اوري په دې کې خو ته شی نه ورکړي یې داسې دوه شیونه یې پکې ورکړي او په موټر سایکل سوري او دغه را چې کوم دی ډمه ورته ګانه وایي او دا د مسلمان نه پیدا دی دا د مسلمان نه پیدا دی او دغه مسلمان ولا موټر سایکل هم ورکړی په غوږونو کې دا شی نه مینې چې دا په غوږ کې څه ولې دا تلاوت په دا کړی تلاوت پکې اوري د قرآن درس پکې اوري د حدیث درس پکې اوري دینی خبرې پکې اوري که نه رضالت پکې اوري او پلار پې هم سترګې پټې کړې او مور هم سترګې نو دغه هلک راپاڅي دا مور هم سبا له مړه کوي او دا پلار هم ځکه هغه داسې څه زده کړي په دې غوږونو کې ورته خلکو داسې څه اچولي دي چې بیا نه پلار پېژني نه مور نو غوږونو باندې مهر دا کمان وعلى ابصارهم غشاوة او په سترګو دوی باندې یو پرده ده نو هلکه مونږ چې دا کفار لیدلي دي دا هندوان سیکان دا انګریزان دا دهریان دا چینیان دهریان هغه د لیوو زامن چې کوم دی هغه دی کې ستنې دي ستن د ګنډلو ستنې دي او ته یې په سترګو کې باندې پرده ده علامه بیضاوي وایي دلته د غشاوې نه مراد الطعامی عن آیات الله ډوډۍ ني شرابي ني زناکاري اسبابي ني لري ني د غشاوې معنا دا ده الطعامی عن آیات الله د الله د قدرت د دلایلو او آیاتونو نه وړاندې دي د حق او صداقت نه ړوند دی خدای غر کړی ولهم عذاب عظیم او دې لپاره ډېر لوی عذاب عظیم چې ذکر شي نو مراد ته نه ده چې د جهنم عذاب دغه نه غټ عذاب